کچکول بھائی تاسو کو بیٹھای چې سورا ممبران دي او زمونږ د پرچاونو او د باکر سورا زمونږ رونا مشران کشران او ما سره راغلي زمونږ ضلع صدر سهیل خان، زمونږ تحصیل صدر جانزیب خان او تحصیل ناظم عطاالله خان او شاه ولی خان. زه ډېر خوشحاله شوم چې نن تاسو زمونږ دومره عزت وکړو او دومره غټ استقبال مو وکړو. ما سره الفاظ نشته چې زه ستاسو شکریه په کوم توګه ادا کړم. زه یو تپوس تاسو نه کوم. ما ستاسو نمایندګي وکړه درې نیم کاله چې حکومت ځکه چې بیا خو زموږ حکومت ختم شو 14 میاشتې باقي حکومت او دا چې اوس هم دی د پی ډي ایم حکومت دی، تقریبا د دویمو کالونو دی حکومت دی. په دې درې نیم کاله چې ما سره کار کړی دی ستاسو په دې علاقه کې، نو د پاکستان چې جوړ شوی دی د هغې نه تر اوسه پورې دومره کار شوی دی په سلیم خان یونیون کونسل کې. ما تاسو سره خپله پښتو ولګولی زه چې دلته رالم دا روان روډونه او دا کاږه پلونه، تاسو چې پل یو هغه چې بلکل سجده باندې پروت و. مطلب که د ګیس خبره کې، که د بجلۍ خبره کې، که د لارو کوڅو خبره کې، که د ګراونډونو او سکولونو خبره کې، په پرخ مې دلې کړي دي. په پرخ ما تاسو سره پښتو کړې ده. که د الکټر کار پاتې شوی دلته نو دا هم منظور دی، فنډ منظور شوی دی، سکیم منظور دی. خو بھائی زه چې حکومت ته لړم نو دا اوس چې زموږ مقابله کې ولاړ دي دا د حکومت نو دا 14 میاشتې هو که نه حکومت نو کم از کم دومره نه شو کولی. مونږ خو اکثریت کار کړی په یو لغونه کې تارکول یې چولی وی یا لږ چې زندهی څه کار پاتې و هغې کړی وی. زه خو دا په چلنج باندې وم چې په 14 میاشتې کې 14 میاشتې د دوی په شریکه حکومت و که نه، په شریکه د دوی حکومت و. په دې حکومت کې دی یو خوښته راوړی دی، یو خوښته که صرف چغې سورې وایي ځکه چې دی د خپل مشرانو سره خبره نشي کولی نو کار خو بیا لویه خبره ده. داسې ده که نه ده. ورځ صوابۍ ته عمران خان په درنه کتلي. زه خو ستاسو ورور ستاسو عزیز یم که نه، ما له چې وده راکړی خو لکه چې تاسو مې درکړې ده که نه. ما که فنډ راوړی دی، ما که پروجیکټ راوړی دی، ما که سوره ډیولپمنټ کار کړی دی، خو د عمران خان په وجه مې کړی دی. هغه مله الله عزت راکړی، عمران خان عزت راکړی او تاسو عزت راکړی وه. نو چې عمران خان چې نن دومره زیات فنډونه او دومره لوی عهده راکړې وه او په عمران خان سخته، موږ عمران خان پرېږدو؟ ما عمران خان اوس دا الیکشن چې دی دا زموږ د پښتو الیکشن دی. دا عمران خان سره پښتو کوو. ما که جیل تیر که، ما که دا 14 میاشتې یا دا تقریبا 2 کاله یو قسم مخروطیه وکړه، دا 2-3 ورځې شو چې زه راغلی ما صرف یو خبره کړې ده چې زه د خپل پښتانه وروڼه، خپل عزیزان، خپل ثوابیوال پاکستان ته مخ تورن کول نه غواړم چې څوک ورته ونه وایي، چې څوک ورته ونه وایي چې وا تاسو مشر خو تښتېدلی، ستاسو چې کوم نماینده وه خو بې خونده وخته. وروره ستاسو پټکۍ مې جګ ساتلی دی او جګ بیا ساتم انشاءالله تعالی. څوک ورته ونه وایي چې څوک ورته ونه وایي چې وا تاسو مشر خو تښتېدلی، ستاسو چې کوم نماینده وه خو بې خونده وخته. وروره ستاسو پټکۍ مې جګ ساتلی دی او جګ بیا ساتم انشاءالله تعالی. عمران خان سره مې ملګرتیا نه، پښتو مې ده ورسره پښتو. زمونږ د پښتانه خو کمزوري نه خوښوي که نه، پښتانه خو نرتوب خوښوي. یاره چې مړ او ژوندی یم عمران خان سره به ولاړ یم انشاءالله تعالی. خو تاسو به وروره ګوره ما سره پښتو کوئ، زما لاس صحبې به تاسو مضبوطوئ ځکه چې زه به ستاسو په سر کومه. که تاسو راسره ولاړئ کلک انشاءالله تعالی نو زه به دنیا ته وایم چې زه
او زما خلق او صحابيوال لکه د غر عمران خان سره ولاړ لکه د غر ان شاء الله تعالی. عمران خان څه ګناه کړی؟ عمران خان څه چل کړی؟ عمران خان صرف دا کړی دي چې هغه خبره کړې چې کچکول به کوم خبره وکړه چې دغه پارټي سره چې خپل خاور خپل اختیار، صرف دا خبره کوي چې زما پس بکه با زه خپل پالیسي چلوم، په خپل وطن کې به زه خپل اختیار استعمالوم. او په دې وجه چې امریکې ته انکار وکړ چې absolutely not چې زه اډې نه در کوم نه د څه افغانستان نه امریکا وته، نو هغه دا مطالبه وکړه چې تاسو مونږ اډې راکوئ. عمران خان وایي چې اډې نه در کوم، نو مو ډرون اټیک ته پرېږدم